قائد جمعیت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب ان شاء الله منډه به مولو اوټ به مولو ورکو. جمعیت علماء اسلام دی له اوټ ورکول قطعا حرام دي او دا غي وجه دا ده چې دا یو داسې بیمانه پارټي ده. تاسو به د علماء دیوبند یو لوی عالم مولانا محمد نذیر قاسمی هندي صاحب یو عالم دی، هغه بیان ورکړ چې پاکستان کې د ټول نغټه پراډي پارټي جمعیت علماء اسلام والله دی علماء دیوبند بدنام کو. اوس یو عام سړی که زمانه اوټوالي او اسمبلی ته لاړ شي نو عام سړی بدنام خو که مولا اوټوالي او د اسمبلی ته لاړ او د بیا چې په کومه خبره. سلامونه ملګرو، دا خبرې ما له هم راځي، دا خبرې تاسو له هم درځي کتونکو، دا خبرې ټول پاکستانی 22 کروڑ عوامو له ورځي. خو وایي چې وایم کافر کېږم چې نه وایم ګناهګارېږم. ملګرو ستاسو ورور یا زحمت سټار سره د دغې سور حقیقت یو ځل بیا حاضر یم، ځکه چې دغه خبرې او دغه حقیقت ټول له ورځي خو بیا په دې ځینو ملګرو باندې بد لګي، نو ځکه مې سره د محترم بابا دغه ویډیو کلیپس شیر کوم چې ستاسو هم یقین راشي، ځکه چې په سیاسي نقطه نظر که وګورو نو مولانا فضل الرحمن چې کوم دی د خپل ملک سره سم مخلص ماته نه ښکاري، د هغه په سیاست باندې ماته شک دی، نو ځکه مې د سره د بابا دغه خبرې به طور ثبوت پیش کړلې. نو که زه ووایم یا بل کس ووایي نو یقینا او دا خبره 100% ده، ماته به ډایرکټ وایي چې ته د پي ټي آی ملګری نو تا ځکه تنقید وکړو، خو نه په دې کې به زه پي ټي آی سپورټ نه کوم، بلکې دلته به زه د عوامو سوچ او د عوامو دپاره د خدمت خبرو وکړم. نو ځکه چې د پي ټي آی نظریه د عوامي نظریه ده او یو انقلابي نظریه ده، څوک چې د عوامو په مفادو کې دي، نو ځکه د هغه سره د عوامو حمایت دی او هغه چې کوم دی عوام سپورټ کوي او خوښوي، ځکه چې په دنیا کې یو کار هم داسې نشي چې د هغې نه چاته پیدا نه وي او هغه سپورټ کړي. نو پی ټي آی چې کوم دی د هغې نه عوامو ته ښېګړه دا خیریت دی، نو ځکه یې سپورټ کوي او دې سره سره یوازې ځنه 22 کروڑ عوام بلکې 99% پاکستانیان د دغې خبرې او د دغې نظریې حمایت کوي او په مولانا فضل الرحمن باندې تنقید واضحه او حقیقي وجه هم دغه د کومه چې د بابا را برسېره کړه. د خپلې رایې اظهار ضرور کمنټ سیکشن کې وکړئ، څه ویل غواړئ د دې بابا سره څونه اتفاق لرئ د مولانا فضل الرحمن په حوالې سره، ضرور کمنټ سیکشن کې راته رایې راکړئ.